حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنہ دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبي وه. یو پیره د دوی په خدمت کې چا د غوښې یوه ټوکړه پیش کړه، نو دې خادمې ته وویلو چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دپاره کیده، ځکه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غوښه ډېره زیاته خوښه وه. نو چې کله هغې هغه غوښه کېښودله، نو د دې نه پس یو سوال کوونکی راغی او اواز یې وکړو چې د الله تعالی په نوم باندې ما له څه شی راکړئ، الله تعالی دې تاسو له برکت درکړي. چونکې په کور کې نور څه نه وو، هغه یو د غوښې ټوکړه وه. نو ام سلمې رضی الله تعالی عنه خو سوچ دا و چې دا به د نبي علیه صلات وسلام دپاره ما ایښي او نبي علیه صلات وسلام به دا وخوري. نو ام سلمې رضی الله تعالی عنه هغه خادم ته وویل چې الله تعالی دې تا له برکت درکړي، او خادم لاړو. چې کله نبی علیه صلات وسلام تشریف راوړو، نو تپوس یې وکړو د ام سلمې رضی الله تعالی عنه نه چې تا سره د خوراک څه شته و که نه؟ نو ام سلمې رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل چې او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د غوښې څه ټوکړه ده، هغه ستاسو دپاره ما ایښې ده. نو ام سلمې رضی الله تعالی عنه خادمې ته اشاره وکړله چې لاړ شه او د غوښې هغه ټوکړه د نبي علیه صلات وسلام په خدمت کې حاضره کړه. چې کله خادمه لاړه او غوښې هغه ټوکړه یې وکتله، نو هغه نه وه او د هغې په ځای باندې یو سپین کاڼی پروت و. نو چې کله هغې هغه واقعه نبي علیه صلات وسلام ته بیان کړه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې څوک خادم خو نه و راغلی، څوک سایل خو نه و راغلی چې د الله تعالی په نوم باندې ستاسو نه څه غوښتلو. نو هغې ورته ویل چې او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سوال کوونکی راغلی او هغې دا وویل چې ما د الله تعالی په نوم باندې څه راکوي، الله تعالی دې تاسو له برکت درکړي. نو نور څه خو نه و، دا یو د غوښې ټوکړه وه، ما دا ستاسو دپاره ایښې وه، ما ویل چې تاسو به دا وخورئ. نو ما هغه خادم ته وویل چې الله تعالی دې تا له برکت درکړي. نو نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمیل چې دا غوښه تا هغه سایل له سوال کوونکي له ورنه کړه، په دې وجه باندې د هغې نه کاڼی جوړ شو. کټ کړه.